أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ننني درس کے ان شاء اللہ العزیز سورة نساء پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 23 آیات نمبر 167 68 69 70 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت دا چې نو آسان دی. دینه مخکې نو د خاص قسم کافرو ذکر کېدل چې هغه ته يهود ویل کېدل. اوس په دې آیات کې چې نو هغه د عام کافرو چې نو د هغوی حکم ذکر کېږي، د هغوی متعلق الله پاک ذکر کوي. الله رب العزت فرمای ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بشک هغه خلک چې انکار وکړلو او منع کړل خلک عن سبيل الله د الله د لارې نه، قد ضلوا ضلالا بعيدا، هغه گمراه شول په گمراهۍ لرې سره. نو د دې غټه گمراهي دا په دې وجه چې یو په خپل انکار کولو او دویم د خپل انکار سره سره نور خلک چې دی نو هغوی هم د دین اسلام د راوړلو نه چې دی نو هغه منع کولو. بعضې حضرات وایي چې دا هم د دغه یهود چې نو هغه په دې کې شامل دي چې د یهودو په خپله هم د دین اسلام چې نو هغې نه انکار وکړو. حضور علیه الصلاة والسلام بعثت نه چې نو هغه انکار وکړو. الله پیغمبر ته ووایي چې مونږ ته آخرنی پیغمبر نه ګڼو، لکه څنګه چې پرون تیر شو لکن الله یشهد بما انزل الیک، که دوی ګواهي نه ورکوي نو الله رب العزت چې دی نو هغه ګواهي ورکوي. وصدوا عن سبیل الله، او نور خلق و چې چا ایمان راوړو نو د هغوی د به هم په دین اسلام کې چې نو هغه شکوک او شبهات چې دی نو هغه به پیدا کول. یعنې دوی به ورته وایي چې که دا حق او سچ پیغمبر دی نو د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام په شانتې چې په ده باندې هم یو ځای ټول قرآن پاک نازل شي، لکه څنګه چې په هغوی تورات یو ځای نازل شي. دغه شانتې موسی علیه الصلاة والسلام په دین کې دا ول چې چا به قربان صدقه وکړه، قرباني به یې وکړه، اسمان نه به اور رالو هغه به یې وخوړلو. دوی په دې کې نو هم دغه شانتې دي وشي. نو داسې قسم خلکو په ذهنونو کې به شکوک او شبهات چې دی نو هغه پیدا کول، په دې چل به خلک د دین اسلام نه منع کول. نو الله وایي دوی په ګمراه شول، په ګمراهۍ لوري سره ډېر لوی ګمراهۍ سره چې دی نو هغه د واقع شول، ځکه په خپل هم ګمراهول او د خپل ګمراهۍ سره سره چې دی نو هغه نور خلک هم د دین اسلام نه لرې کړل. ان الذين كفروا وظلموا، الله بشک هغه کسان چې انکار وکړو وظلموا او ظلم یې وکړلو، لم یکن الله لیغفر لهم، نو الله به چې نو هغه چېرې هم دوی ته نه دوی مغفرت به ونه کړي، دوی بخښنه چې نو هغه به ونه کړي. نو یو دوی دا چې انکار وکړو، دویم وظلموا ظلم یې وکړو. ظلم چې دی نو هغه ویلی کېږي وضع الشی فی غیر محله ته، د کم شیز کم ځای وي او د هغې نه راواخلي او د هغې په الټ کې استعمالوي، نو دې ته ویلی کېږي ظلم. نو دوی ظلم دا وکړلو چې د الله رب العزت دغه انعامات او احسانات د هغې شکریه دا وه چې دوی د الله په ذات عالیه باندې ایمان نه وړی، د الله په آخرنی پیغمبر چې نو هغه حق او سچ رسول یې ګڼلی. نو دوی د الله پاک په ذات باندې ایمان را نه وړو، الله آخرنی پیغمبر چې نو هغې پیغمبر ونه ګڼلو. دویم چې نو هغې ظلم دا وکړو د الله د پیغمبر سره چې د دې په کتاب تورات کې چې څومره هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو هغه صفات مبارکه ول، نو دې هغه صفتونه د نبی رسول الله وسلام چې نو هغې پټ کړلو. وی دا چې نو هغه ثابت نه دی کوم ځای کې بچول، نو هلته به د محمد په ځای باندې موسی علیه الصلاة والسلام نوم ولیکلو. ولا لیهدیهم طریقا، او نه به وښیي الله پاک دوی ته چې نو هغه لاره نیغه. نو گویا د دغې د ګناه د وجې نه الله پاک دوی د ایمان نه هم محرومه او بخښنه به یې ونه کړي او د هغې سره سره چې نو د هدایت نه هم محرومه شول. الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا، البته الله به ورته وښیي چې نو هغه لار د جهنم د دوزخ چې په هغې کې به دوی همیشه همیشه دپاره. وکان ذلک علی الله یسیره، او دا کار د الله باندې چې نو هغه ډېر اسان دی.
یا ایها الناس قد جاءکم الرسول دی آیت کې وصلی الله فرمای اے خلکو تمام خلکو ته چې نو هغه دعوت دی بشک راغلی دی تاسو ته چې نو هغه رسول یعنی حضور علیه الصلاۃ والسلام بالحق په حق سره من ربکم تاسو د رب د طرفنا فآمنوا خیر لکم پس تاسو ایمان راوړئ دا تاسو د پاره چې نو هغه غوړئ دا پیغمبر حق او سچ پیغمبر دی الله وی دی تاسو ته راغلی دی ستاسو د رب د طرفه دی الله د په پیغمبر کېدو باندې د چې رسول کېدو باندې الله پاک گواهی ورکوي د الله پاک فرشتي چې نو هغه په گواهی ورکوي اهلی کتاب کې چې کوم مسلمانان دی هغه د پیغمبر د حق کېدلو حقانیت چې نو هغه گواهی ورکوي نو دا رسول دا پیغمبر بالکل حق او سچ دی نو چې کله دا پیغمبر حق او سچ دی فآمنو نو تاسو په دغه پیغمبر ایمان راوړئ خیر لکم دا وساس د پاره چې نو هغه ډیره غوري ولی تاسو په دنیا کې هم چې نو د انعام او د اعزاز نو هغه مستحق به جوړ شي او په آخرت کې به د الله جل جلاله د غریف او د سزا نه چې نو هغه بخلاص شي وان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی والارض الله کچې تاسو انکار وکړو نو بهشکه د الله د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی ان تاسو انکار کول د دې پیغمبر باندې ایمان نه راوړل د الله د حکم نه انکار کول الله باندې ایمان نه راوړل په دې سره تاسو د الله اس هم تاوان نشئ کولای تاسو د الله د پیغمبر اس نقصان چې نه راغ نشئ کولای ټول تاوان او نقصان چې نه هغه بخپل وکړي زګر الله د پاره دی هغه سچ په اسمانونو کې دی او په ځمکو کې دی ملکن هم د الله دی خلقن هم د الله دی عبیدن هم د الله پاک دی په دې کې حکم د الله چلےږي تصرف کې هم د الله چلےږي خالق هم الله دی مالک هم الله دی نو چې کله الله پاک خالق هم دی مالک هم دی متصرف کې هم الله پاک ذات دی د الله د ذات الهی نه چې نو هغه علاوه به بل څوک نشته نو که تاسو انکار وکړو ځان بجنه نو هغه د الله د غریب نه نو هغه مستحق دی او الله وی ان بطش ربک لشدید د الله پکړ چې نو هغه ډیر سخت دی ساده رب د نیول چې نو هغه ډیر سخت دی کله چې الله څوک نیولې دی بیا چې نو هغه د خلاص شوی نه دی نو ځکه الله وی تاسو د انکار نه ځان وساتئ د کفر نه چې نو هغه ځان وساتئ د الله او د الله په دغه رسول باندې ایمان راوړئ چې دا به غوره استاز د پاره وکانه الله علیما حکیما الله رب العزت چې نو هغه په هدي او د حکمت خاوند دی ان الله ته پته چې الله داخله ایمان نه راوړي نو الله پاک دوی ډایرکټ نه هغه نسی ولی نه سزا ول نور کوي نو الله رب العزت حکیم ذات دی الله پاک په هر کار کې نو هغه حکمت دی ولی که هر سړی داغه په ګناه داغه په نافرمانی ډایرکټ نیولې نو گویا بیا به انسان اعمال د ایمان دا بیا په اختیار سره نه بلکې دا بیا مجبوری محض د والد سره د قتل چې دا کار کوم 10,000 ته ملایږي نو دی به د سزا د یری د پکړ د یری چې نو هغه ود بیا نیک عمل کول او ایمان به راوړلو او الله رب العزت په دې کې مشه نو هغه حکمت دار چې دین اسلام اعمال صالحه د الله په نسبت هغه معتبر دي کم چې انسان په خپل رضا او په خپل خوشحالي چې نو هغه نو ځکه الله وکانه الله رب العزت دې علیم په حکیمه او د حکمت خاون الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي ان الذين بشك كسان كفروا چې انکار وکړو وسدو او من کړل خلق ان سبیل الله د الله د لارینه قد ضلوا بشك گمراه شول ضلالا په گمراهی بعیدا لري سره ان الذين بشك كسان كفروا چې انکار وکړو کفر وکړو وظلموا او ظلم وکړو لم يكن الله نر الله پاک چې ليغفرهم بخنه وکړي لهم دیتا ولا ليهديهم او نه بوخی دیتا طریق لاره الا طریق جهنم مگر لار د جهنم خالدین فیها چې همیشه وي پاغي کې ابدا همیشه وکان الله او دې وکان ذلك او دې دا کار علی الله په الله باندې یسیرا آسان یا ایها الناس ای خلق قد جاءکم راغل دې تاسو ته الرسول پیغمبر بالحق په حق سره من ربکم استاد د رب د طرفنا فآمنوا خيرا لكم نو ایمان راوړی دا بغور وستاسو نه پاره و ان تکفروا فإن لله ما في السماوات وما في الارض کجری تاسو انکار کړو کفر مو کړو نو بهشکه د الله د پاره دی هغه سچ په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی وکانه الله او دی الله پاک علیمن په حکیمه د حکمت خاونو
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بشکا کسان چې انکار وکړو من کړل خلق د الله د لارې نه قد ضلوا ضلالا بعیدا بشکا گمراه شول په گمراهی لري سره ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر وکړو وظلموا ظلم وکړو لم يكن الله ند الله پاک ليغفر لهم چې بخنو کې دوی ته ولا ليهديهم او نه بوخي دوی ته طریق لار الا طریق جهنم مگر لار د جهنم خالدین فيها ابدا چې همیشه وي پاږي کې وکانه ذلك او دې دا کار الله په الله باندې يسير آسان یا ایها الناس قد جاءكم الرسول بالحق اي خلق راغله د تاسو ته رسول په حق سره من ربكم استاذ درب د طرفنا فآمنوا خيرا لكم نو ایمان اورې دا بغور وی تاسو د پاره و ان تکفروا کچې تاسو انکار کړو کفر مو کړو فإن لله نو بشک د الله د پاره دماغ صف السماوات چې په اسمانونو کې دی ول ارض او زمکه کې دی وکانه الله علیما حکیما او دې الله رب العزت نو علم والا او حکمت والا